د مړي غسل طریقه مونږ په تفصیل سره واورو. اول زما عزتمندو مړي ته به تخته کېږدې او تختې نه به 3 ځله یا 15 ځله یا 9 ځله اگربتی تاو را تاو کې دې دپاره چې خدا نخواسته که مړي نه چېرته ښه بوی نه راځي نو هغه به په دې سره بند شي. زمین اندر سمانا ہے تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر یہ ہوگا ایک دن بے جان اسے کیڑوں نے کھا. بیا به هغې نه بعده مړی په دې تختې باندې سملوئ او د ده آرام سره د ده جامې به له ده نه وباسئ او که چېرته د جامو باسلو صورت ګران وي نو ښه خبر دا دی چې جامې به په آرام سره له ده نه کټ کړي. هغې نه بعد به په مړي باندې یوه داسې غټه کپړه واچوي د ده نامې نه والا تر ده زنګنو پورې او ښه خبر دا دی چې هغه کپړه د ده په سینې باندې پرته وي نو په دې سره به د ده شرمګاه حفاظت زیات وي. خو یاده وساتئ زما خوږو اسلامي وروڼو چې هغه کپړه به داسې وي چې په لمدولو سره د دې بدن سرخي د دې مړي بدن نه تښکارېږي. ولې چې مړي ته کتل هم دقسې منع دي چې څنګه ژوندي ته کتل منع دي. بیا به زما خوږو اسلامي وروڼو مړي ته اول استنجا وکړي او په لاس باندې به کپړه ورته وخېجوي. مناسب اوبه به الې زیاتې اوبه به نه استعمالوي. دې نه بعد به ده ته اودس ورکوي خو د مړي په اوداسه کې د ده لاسونه تر مړوندونو پورې مینځل او د خولې ته اوبه اچول او د ده پوزو ته اوبه اچول دا د مړي په غسلو کې یعنې مړي په لامبا کې نشته دی. بلکې اول به په لاس باندې به د کپړه خېجولي د غسلو په وخت باندې د ده په شونډو باندې به لمده کپړه راکاږي په غاښونو باندې به راکاږي بیا به د ده په پوزه کې کپړه راکاږي بیا به هغې نه بعد وچه کپړه راکاږي د هغه به ور وچ کړي چې په خوله کې اوبه پاته نه شي. هغې نه بعد به سر ور ووینځي ګیره به ور ووینځي او صابون به پې باندې راکاږي بیا به د ټول په بدن باندې کپړه به د په لاس خېجولې وي او دقسې صابون به له سر نه تر خپو پورې راکاږي. هغې نه بعد به دی په ګس طرف باندې سملوي او ښي طرف باندې به اوبه پې توی کړي بیا به په ښي طرف باندې سملوي او ګس طرف باندې به اوبه پې توی کړي او غسلو نه بعد ما عزتمندو چې غسل ورکوي چې ویې لمبوي لږ شانتې به راپورته کړي او په خېټه باندې به زور وکړي چې څه یې په خېټه وي چې هغه په آرام سره وځي. که څه د ده له بدن نه خارج شي راوځي نو هغې باندې به اوبه توی کړي او بیا به دی سملوي او بیا به له پاسه اوبه پې باندې توی کړي او یو مګ به کافورو اوبه پې باندې واوړوئ. خدا یاد وساتئ زما عزتمندو چې یو ځل اودس چې ور وکړي او غسل ورکړي او بیا یې له خېټه نه څه راوځي دویم ځل به ده ته غسل نه ورکوي بلکې څه چې راوځي هغې باندې به اوبه توی کړي او د ده په بدن باندې به هم اوبه واوړوي او بیا به په تولیې سره د ده بدن وچ کړي. یو ځل په ټول بدن باندې اوبه اچول فرض دي او 3 ځله اوبه اچول سنت دي او بغیر د ضرورته اوبه په ده باندې نه دي تویول پکار ولې چې په ورځ د قیامت به د یوې قطرې او د یوې ذرې حساب وي. صلو علی الحبیب صلی الله تعالی علی محمد صلی الله علیه و آله وسلم. اسلامی خویندو د غسل طریقه هم په دې شان دی خو په هغې کې یو څو شیزونه اضافي دي. هغه دا دي زما خوږو اسلامي وروڼو که د ښځې په بدن څه کالی وي په لاسو باندې بنګړي وي په غوږو باندې کانټې وي وغیره وي یا په پوزه کې څه وي نو هغه به تیلرې کړې صابون او شیمپو دواړه استعمالولی شي خو په زیات استعمال سره په ویښتو کې زک پاته کېږي لہذا زیات استعمالولو نه به ګریز کوئ.